السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما چې کله د حضرت آدم علیه السلام د وفات کېدو وخت راغو نو هغه خپل زوی حضرت شیش علیه السلام له وفرمایل یو خبره ولوکه څه خبره ولوکه ویډیو مکمل ګورئ د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. کله چې د حضرت آدم علیه السلام د وفات کېدو د وصال ټایم راغو نو هغه خپل زوی حضرت شیش علیه السلام له وفرمایل چې څومره هم ستا زندګي ده نو روزانه په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې درود شریف وایه چونکې هغه ټایم زمون خوږ نبی لا نو نو حضرت شیش علیه السلام ولو فرمایل چې دا به کم نبی وي نو حضرت آدم علیه السلام ولو فرمایل چې کله زما جسم کې روح واچول شو جنت کې نو هغه ټایم ما په جنت کې وکتل چې په جنت کې څومره هم بوټي په هغې باندې د هغې په پاڼو باندې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو محمد چې کوم دی دا د اخرني امت اخرنی نبی دی او دا الله پاک له ډېر خوږ دی او په ده باندې څوک درود شریف وایي نو د هغه ډېر زیات ثواب کېږي دا ډېر زیات اجر دی. بل یو ځای کې علامه اقبال فرمایلی زمون قومي شاعر چې کوم دی علامه اقبال تاسو چې دا کم تصویر ګورئ د علامه اقبال دا خو د په ریل کې نه د علامه اقبال ډېره خشته ګیره وه هغه یو ځای کې فرمایلی دي چې کله ما درود شریف شروع کړ زما زندګي کې خپله ماله چینجز محسوس کېده او چې کله به ما څه لیکل کوله کله به هم ما څه شاعري لیکله نو الفاظ به زما ذهن ته خپله راتلل بس صرف ما به بالپن ګرځولو او الفاظ به زما ذهن ته په خپله راتلل. الله پاک دومره پوهه ماله راکړه دومره عقل ماله راکړو د درود شریف په وجه باندې هغه تقریبا 1 کروڑ کو سونه زیات دینه زیات درود شریف ماله اوس ایگزیکټلی فیګر یاد نه دی هغه ډېر زیات درود شریف ویل او هغه درود شریف د علامه اقبال زندگی بدله کړې وه. نو درود شریف خپله هم ډېر وایي خاص کر د جمعې پر ورځ خو ډېر زیات وایي. روزانه حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم له درود شریف گفت کوئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوي کېدای شي ستاسو په یو شعر باندې نور خلک هم درود شریف شروع کړي او تاسو چې کله درود شریف شروع کړئ نو تاسو له خپله زندګۍ کې چینجز فیل شي الله پاک په هغه بنده باندې رحمتونه نازلوي څوک چې په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې درود شریف لیږي ډېر زیات ثوابونه ډېر زیات اجر الله پاک ورکوي. حضرت آدم علیه السلام خپل بچی حضرت شیش علیه السلام له دا نصیحت کړی دا وصیت یې ورله پرېښی چې روزانه په زندګۍ کې درود شریف وایه. نو تاسو هم پلیز ریکویسټ درله کوم چې درود شریف کم از کم روزانه اوس یو 100 ځله وي هر لمونځ نه پس 10 ځله وي نو 50 ځله خدا شو او چې بیا ورسره لږ ډېر وي نو تقریبا 100 له خو په اسانه باندې که کس ډېر هم نه وزګارئ مطلب خو دې له چې لږ ټایم هم ورکوي نو در وایي 100 ځله ډېر په اسانه باندې ویله کېږي او چې څوک زیات ویلی شي نو لا ښه خبره ده. نور ذکر اذکار هم ورسره کولی شي. درود شریف وګوره خلک دعا نه مخکې هم وایي هر ټایم مطلب ته ویلی شي څوک دعا کوي نو پهله هم ته درود شریف وایي لاس کې هم ته درود شریف وایي دعا پکې په منځ کې ګیره کوي. نو درود شریف دغه رنګ روزانه موږ له پکار دي چې وایو او زیات تعداد کې وایو په خوږ نبي باندې درود شریف لیږو نو په دې دنیا باندې هم ډېر زیات اجر دی په هغه دنیا باندې هم ډېر زیات اجر دی. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کوئ د ثواب په نیت باندې چې ټول ملګري ستاسو دا ویډیو ګوري ډېره زیاته مننه. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ ډېره زیاته مهرباني. والسلام.